اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. روریانو سلامونه قبول کړئ له طرفه د جمیل خان محمد. جمیل خان محمد دا ټایم ولاړ دی میره کچوړي چې دا د پېښور علاقه ده. په دې لار تېرېدو دا واړه واړه ماشومانان دلته ناست وو. یو دا ماشوم دی او ماشاءالله درې هغه ماشومانان دي او دلته خپل تاسو به دا ډېری نه تاسو به دا فنډ نه د وایه چې یاره دا بسي خو دا سلاد دي. سلاد عموما دلته په هوټلو کې هم تاسو ته میلاویږي، په بازارونو کې هم ښه په ډېر مقدار کې میلاویږي. خو د مزې خبره دا ده چې دا ماشومانان ګلونه چې کوم دي افغانان دي او دلته لګیا دي، خپل محنت هم کوي، خپل سبق هم وایي ورسره. ډېر خوشحاله شوم چې دا خلک خپل سبق وایي دلته. او دلته یو ورور هم موږ سره ولاړ دی، د هغه نه به هم پوښتنه کوو چې یاره دا پټی د چا دی، څنګه یې کري او څه حساب سره یې کري، دا سلاد چېرته ځي. نو ورور جانه خپل تعارف را سره وکړه. خوشحالېږم خو په دې معنی چې افغان او دلته په پېښور کې چونکې یو علاقه ده، یو خلک یو، خو نوم راته ووایه او دلته دا په څه طریقه من تاسو کری، څنګه یې ریبئ بیا او کوم ځای ته وړئ؟ نوم مې انودین ده او اوسېږم دلته ښکته کلی د زندۍ کې مشهور که نه. او دا سلاد دا تخم شنو بیا تخم چې وشین دې ته بیا اول ګوډ ورکړو، دې ته بیا دویم ګوډ ورکړو، دې ډېر خواریان دي. او دا بیا چاقو سره ریبئ بیا داسې پنډونه ترې جوړ کړو او دې د خوارۍ تکلیف ته وګوره بیا چې دا ارزانه خرڅېږي بس پوه شي. لکه خواري زیوا ده او ارزانه خرڅېږي. حکومت له هم پکار دی چې دا مسالې یوریا شوله یا نور د دې کوم مسالې دي هغه ارزانې کړي، تخمونه ارزان کړي. او ماشوم هم موږ سره ولاړ دی بچیه په سویم کلاس کې سبق وایي، افغانی دی. والله په دغې خوشحاله شوم چې سبق هم وایي. په سویم کې سبق وایي، نامه یې څه ده؟ ارمان نامه مې دریم کې سبق کوي. او دلته کار هم کوې، سلاد هم دغه کوې، مزدوري هم کوې او سبق هم وایي. ماشاءالله ماشاءالله. نو دغه ټولو والدینو ته دغه زما یو سپیشل درخواست دی چې خپل ماشومانان په عملي ژوند کې هم ځان سره مصروفه ساتئ، لکه څنګه زمینداري شوله، خپل روزګار شو، یا داسې کارونه چې هغې ته ماشوم ته هم فایده وي، هغه سره مصروفه وي، دغه تجربه هم کېږي او سبقونه هم وایي. نو دا به ډېره ښه خبره وي. مهرباني.